قسم قرآن باندې خبره دی نه. السلام علیکم ملګرو، جنید خان یم. ویډیو لږه مکمل وګورئ. زموږ پښتانه سپیشلی پاکستانیان پښتانه څومره غټې دوکې کوي. ګوره د حضرت ابراهیم علیه السلام په سنت کې هم دی دوکه کوي. داسې څاروی چې په هغې باندې به قرباني کېږي هغې کې هم دوکې شروع دي. تاسو چې کله منډۍ ته لاړ شئ مختلف قسم خلکو سره به ستاسو فیسینګ وشي. دا یو څاروی دی چې دې له لکۍ چې کوم دی دیسي لکۍ لګولې ده، مطلب فیک لکۍ یې ولې لګولې وه چې د هغه عمر برابرېدو شو کول چې لکه دی په عمر پوره دی. راځئ دا ویډیو لږه ګورو، یو څه پیغام دی پکې هم در سره شریک کوم. ویډیو مکمل وګورئ، یو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کټای دا وګوره لکۍ ورته لګولې ده، کټای ته لکۍ لګولې ده. ګوره پرون مې یو بله ویډیو کته چې یو بابا سره چا دوکه کړې وه، هغه خپل څاروي بوتلي و خرڅولو ته، یو چیلۍ وه یا ګډه وه څه هم و، هغه خرڅولو منډۍ کې نو 100,000 روپۍ ولله چا دیسي ورکړي وي، نوټونه یې ولله 4 د 5,000 نوټونه یې ولله دیسي ورکړي وو بابا لا. نو بابا غریب خفه هم وجړلې چې لکه ما له غریبۍ د لاسه مجبورۍ د لاسه هغه چیلۍ خرڅه کړه او ما سره چا دومره غټه دوکه وکړه. ګوره داسې خلک هم شته لکه په دې باندې قرباني کېږي هېڅ کله هم نه کېږي چې کله ته قرباني کې او زړه کې د لږ غونټې هم داسې شک راغو یا په پیسو باندې کنجوسي راغله چې یا دا پیسې ما نه لاړې او په دې زما قرباني وکړه، نه قرباني دې ځان له خرابه کړه. نو خلک پکې دومره غټې غټې غلاګانې کوي. ګوره د پیسو دومره غټ مطلب فیک لکۍ وله ولګوي، فیک غاښونه وله ولګوي څاروي ته، نو دومره غټې دوکې. ګوره موږ بیا مسلمانان څه وایو چې الله په موږ رحمیږي نه، موږ وایو پاکستان کې ګراني راغلی ده، موږ وایو په پاکستان کې سکون نشته دی. نو موږ خو هر څه کې دوکې کوو. ګوره هر څه کې یو مسلمان لګیا دی بل مسلمان له خپې وایي، په هر قسم مختلف طریقو سره لګیا دی یو مسلمان بل مسلمان را راغورځولو کوشش کوي. دومره غټې غټې دوکې ګوره چې په دین کې په سنت طریقو کې هم دی دوکې کوي. مخکې وګورئ لږه ویډیو یا نه ده که نه دا شی په ایل پې نه نښلي لګولې ده دا دې خپله دم نه دا اوس پته نشته ماله چې څوک هم دي، خو دا ویډیو ما وکته نو انتهایي خفه شوم. لکه هغه څاروي مالک وایي نه چې دې لکۍ دا موږ نه ده لګولې، مطلب دې خپل اوریجنل لکۍ شته او دا کم کسان چې وله وایي نه دا ترې پرېوته، مطلب مختلف کیسز دي. اوس حقیقت په د الله پاک له خبرې. خو دې نه مخکې ما یو بله ویډیو کټه څنګه چې تاسو له مووي د بابا سره چا دوکه کړې وه، پیسې وله دیسي پیسې ورکړې وې، فیک نوټونه یې وله ورکړي. نو په دې کم از کم یار قربانۍ کې په دې سنت طریقو کې په دې دین کې خو کم از کم موږ له پکار چې دوکه نه کوو. بیا موږ دا خو الله پاک ډېر ښه دی چې په مونږ کاڼې نه راوروي، والله کې دا څه روان دي یار په سنت طریقو کې. ګوره د ابراهیم علیه السلام چې کوم سنت دی په هغې کې هم دونه غټه دوکه جي په قربانۍ کې. د قربانۍ څاروي کې خلک دوکې کوي لګیا دي، د قربانۍ څاروي پیسې د قربانۍ پیسې خلک دیسي پیسې ورکوي. ګوره دی به وایي چې مونږ قرباني وکړه، دا خو بیا دکاوه شوه. لکه ته دنیا لخې چې لکه ما قرباني وکړه، لکه ته دا سوچ نه کوې چې دا به الله قبلوي که نه به قبلوي چې زه پکې دوکه کوم. نو افسوس خبره ده یار، الله پاک دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. که چېرې دا حل که نه نو ډېر زر به الله پاک قهر په موږ باندې نازل شي. الله پاک قهر نازل هم دی خو موږ له ښکارې نه موږ خلک سوچ نه کوو. خو هغه چې کوم وحشي د الله پاک چې کوم مطلب په موږ باندې هغه خطرناک قهر را نازل شي که نه نو بیا موږ راویښ شو، بیا موږ نه راویښېږو. ګوره موږ به راویښېږو چې کله دې کندې له مور ګزارږي که نه نو هله به موږ عقل ټکانې له راځي، کینې سي زموږ عقل ټکانې نه راځي. او شړ غوندې ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.